بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 65 نمبر درس دی. فصل نمبر 4 شروع دی. تمرین هم شروع کړی، مشق او سوالات دي پکې. نو څلور سوالونه شوي، نن 5 نمبر سوال دی. الف فاصل څه ته وایي؟ نو الف فاصل د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغو سره چې کله لام تاکید او نون ثقيله لګي، نو د هغه نون ثقيله نه مخکې یو الف لګولی شي، هغه الف ته الف فاصل وایي. او دا الف فاصل د جمع مؤنث صيغو سره ځکه لګولی شي چې د جمع مؤنث چې کوم نون دی هغه او د نون ثقيله په منځ کې فصل جداوالی راشي. که دا پکې فصل رانه وستلی شي، نو دغې صيغه کې بیا ثقل پیدا کېږي او عرب دا ثقل په صيغه کې نه خوښوي. نو الف فاصل جواب دا دی. جواب د جمع مؤنث غائب، د جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغو سره چې کله لام تاکید بانون ثقيله لګولې شي، نو د نون ثقيله نه مخکې چې کوم الف ولګولی شي، کوم الف لګیږي، چې کوم الف لګي هغه الف ته الف فاصل وایي. الف فاصل ورته وایي. او دا الف فاصل د نون جمع مؤنث او د نون ثقيله په منځ کې جدایي راولي. ځکه ورته الف فاصل وایي. که دا الف فاصل د نون ضمیر او د نون جمع د نون تاکید په منځ کې رانشي، نو په صيغه کې ثقل پیدا کېږي. که دا الف فاصل د نون جمع مؤنث او د نون ثقيله منځ کې رانشي، نو په صيغه کې به ثقل پیدا شي. او دا ښه خبره نه ده. دا ثقل ښه خبره نه ده. اوس شپږم نمبر موږ لرا کړی لیجتنبن، لتعلمن، لنسمعن او د لتتركن ترجمه ولیکئ. اردو کې به مو لیکو ان شاء الله، پښتو کې به اول ولیکو، بیا به د اردو کې ولیکم.
نو بیا په وفاق کې په اردو کې راځي نو بیا په اسانه لیکل کېږي اسانه وي درته لیجتنبنانی دا اصل کې دی لیجتنبنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده د دې معنی ده هغه ټولې ښځې به ضرور به ضرور پرهیز کوي یا هغه ټولې ښځې به خامخا پرهیز کوي هغه ټولې ښځې به خامخا یا ضرور به ضرور خامخا پرهیز کوي اردو की बोली को वो सब औरतें जरूर बे जरूर परहेज करेंगी वो सब औरतें जरूर बे जरूर परहेज करेंगी دا مونږ سره لیجتنبن د دې ګردان شو لتعلمن دا اصل کې دی تعلمون دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده جمع مذکر حاضر صيغه ده نو د دې نون عربي ختم شو هغه واو هم ختم شو نو لتعلمو شو لتعلمو او نون ثقيله ورسوله لتعلمن شو نو علم يعلم معنی پیجندل تعلمون تاسو ټول سړي پیژنئ یا به پیژنئ لتعلمن تاسو ټول سړي به خامخا پیژنئ نو دلته کې دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده ٹھیک شو دا اصل کې تعلمون نو بیا د دې موږ دا واو او دا نون ختم کو دا نون عربي دی او دا واو ساکن هم دا ختم کو او دا تاکید مر سره لګون لا تعلمو شو او نون ثقيله مر سره لګون لا تعلمون د دې معنی دا تاسو ټول سړي به خامخا پیژنئ تاسو ټول سړي به خامخا پیژنئ ٹھیک شو اردو کی وہی تم سب مرد ضرور بے ضرور جانو گے اردو کی وہی تم سب مرد ضرور بے ضرور جانو گے ٹھیک شو دا حکم سرا دا لتعلمن گردان شو لنسمعن دا تسنیه و جمع متکلم ده لنسمعن دا اصل کې لنسمعو دا اصل کې نسمعو مونږ دوه یا ټول سړي اورو یا به واورو نو دا تسنیه و جمع متکلم تسنیه و جمع متکلم دا اصل کې نسمعو د سره لام تاکید لګولې او نون ثقيله ورسره لګېدلې نو نون ثقيله نه چې مخکې کم حرف باندې پیش یا به زبر کېږي نو دا لنسمعن شو د لنسمعن اردو پښتو معنی ده مونږ دوه یا ټول به خامخا اورو نو دا سړی هم ځان لپاره ویلی شي ښځه هم ویلی شي مونږ دوه یا ټول سړي به خامخا اورو او یا مونږ دوه یا ټولې ښځې به خامخا اورو نو زه به صرف مطلقا ویم مونږ دوه یا ټول به خامخا اورو مونږ دوه یا ټول به خامخا اورو اردو کې وایي حمدو یا سب مذکر یا مؤنث کدی کې اور سو کنه لیکي حمدو یا سب ضرور بالضرور سنیں گے ٹھیک شو اوس دا د موږ سره لتترکن
دا اصل کې جمع مذکر حاضر ده. جمع مذکر حاضر صيغه ده. جمع مذکر حاضر دا اصل کې تترکونه. تترکونه نو د سره چې کله نون ثقيله لګيږي کنه نو د دې نه به دا نون اعرابي ختم شي، دا واو هم ختم شي. تترکو پاتې شو، دې سره به نون ثقيله ولګي نو تترکن پاتې شو او لام تاکید به ورسره شروع کې ولګي لا تترکن. لا تترکن معنی ده تاسو ټول سړي به خامخا پرېږدئ، تاسو ټول سړي به خامخا پرېږدئ. د دې ترجمه په پښتو کې ده تاسو ټول سړي به خامخا پرېږدئ. اردو کو تم سب مرد ضرور بھی ضرور چھوڑو گے. تم سب مرد ضرور بھی ضرور چھوڑو گے. ٹھیک شو. نو دا هم سره شپږم نمبر سوال حل شو. نو الف فاصل څه ته وایي؟ دا یو سوال شو. لا يستيبن لتعلمن لنسمعن او لتتركن ترجمه ولیکئ. اردو کې ولیکئ، کتاب کې دا سوال دی. نو مرته په پښتو کې ولیکئ او په اردو کې من درته ولیکم. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.